بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. سید کامران یم. ملګرو لومبه سره دا ویډیو وګورئ چې په دې کې مفتی ادریس صاحب څه وایي. د هغې نه پس په دې ویډیو باندې خبرې کوم. رسول الله مبارک فرمایي حدیث دی یو مور بچی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا کوي که نه کوي زموږ دا ښه دی. بوډۍ خامخا دا بوډایګانې دا خیرې ډېرې زیاتې کوي. توبه او بس دا بوډایګانې نه دغه خبره جورابه مخ چې نیولي دا د بجلیګر مولوي صاحب خبر دا ټوله ورځ غیبتونه اینګور سره جنگ اینګور راولي ښه په خوشحالۍ په ګډا ستړي شي ستړی هغه چې د باجا بامخیرو نه په ګډا شوي تر پېښوره پورې ګډه وکړي او په سبا یې ورته ډنکې نیولي او زوی ورته لمسی او که نه دا خو پیشور او تېره بیزو ګډه ګډه وه که نه دا لوی مشکلات دي لوی مشکلات دي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې یو ښځه د مور بچي ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کړه. دا خو ماشومې لویږي چې کله زلمي شي او د کار شي الله یې مړ کړي. دقه ښځه ورته ناسته وي دا مور او سر یې په توره چیړه تړلي وایي خدایه نو بچی دې راله مړ کړه او زلمی دې راله مړ کړه. الله وایي چغې مه وه دا ستا هغه خیره وه چې تا ورته د مرګ کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه ما نه شو کوله چې پخه شوه در نه مې شو کوله. من خیرې کوم زمونږ ښځو خو په خیرو کې پی ایچ ډي کړې ده. ماشومانو ته کنزل بوډا چې راشي بوډا بابا بوډا ورته راشه که نه نو سیرې څنګه ښکلې خبرې زده کړې دي دی هم خوشحاله شي سر وړقی داسې جغجغه شي ښه وایه که نه بچې بابا سره کنځل وکړه ای ستا وایي داسې کړي خوشحاله شي ورته څنګه لوسې دې ښکلې خبرې کوي ای زړې پوسکې ای بې د دین نه لرې بې دینه ښځې خاوند ته په نوسي ته کنځل کې دا ستا عقل دی دا ستا سوچ دی دا ته مسلمان یې د خاوند خو ډېر لوی احترام دی نو تا نو وسیلم سولی دی نو خاوند ته میړه ته پې کنځل کې بې وقوفې دا ستا دین دی دا ستا ایمان دی تا چې ته د عالم تقریر نه دی اورېدلی ته د دین نه نه خبر تا د پلار څه نه دي ښولی د مارونو جنکو تربیت وکړئ هلکانو خو سر خوړلی دی موبایل یې لاس کې نیولی دی اخو جنت ته ورسېدل غټې موبایل یې ورسره دي دغه موبایل به د لاس کې او جنت فردوس ته به رسېږي که خیر موبایل خو مولیان هم غرق کړل او طالبان هم غرق کړل او ټول خلک یې تباه برباد کړل. جی ملګرو تاسو دا واورېدو چې مفتی ادریس په کومه طریقه په کومه لهجه په کوم انداز او په کومه الفاظو کې د مشرانو ښځو په مخ پورې مذاق او مسخره او خنداګانې کې زما په خیال دا زموږ دپاره د معاشرې لپاره ډېر زیات د افسوس خبره ده او د شرم خبره ده چې زموږ هغه خلک کوم چې په محراب کې موجود دي کوم چې په منبر باندې ناستي زموږ واعظین یې موږ اورو زموږ محترمین یې موږ احترام کوو او زموږ مور پلار موږ ته وایي چې بس کم علما چې دي د هغې پټې سترګې تقلید کوئ او هغې چې دی هغه نیک خلک دي. زما په خیال دا دلته ډېر زیات د سوچ او د فکر خبره ده چې زموږ علما داسې د یو سړي په شکل او په جوسه او په مخ پورې مذاق کې حالانکې دا علما دي موږ ته وایي چې شکل چې دی مخ چې دی د الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی په دې پورې مذاق نه کول پکار. بیا زموږ لپاره لمحه فکریه دا ده چې کله علما داسې الفاظ استعمالي علما هغه خلک ته زموږ په معاشره کې که څوک لیبرلي که څوک نان لیبرلي که هر قسم خلک وي خو هغه د علماو دپاره په زړه کې احترام ساتي او خپلو ماشومانو ته هم دا وي چې د علماو سره ځای کښېنئ د هغې نه زده کړه کوئ هغې به تاسو تربیت وکړي. نو زموږ علما چې په منبر باندې او په محراب کې یا په جلسو کې یا په خپل وعظونو کې داسې قسمه مذاق به خلکو پورې کړي او زه به دا هم ویم چې کله والدین یا مشران چې دي هغې چې کله دې عمر ته ورسي دی چې په د کوم عمر دپاره د الفاظ استعمال کړي دي نو هغه چې دي هغه بیا ډېر زیات ضعیفان شي کمزوري شي او ښځې چې دي هغه به زموږ یا خوري یا به موري یا خو به تروري نو په هغې پسې زما په خیال په دې لهجه کې او په دې الفاظو کې خبرې کول دا ډېره د شرم خبره ده. او که د مفتي صاحب نه خلک دا تپوس وکړي چې آیا تاسو خپله موره به تاسو خپله خور تاسو خپله وایف یا تاسو په خپل خاندان کې بل څوک په کم الفاظو کې چې دلته تاسو ذکر کړی دی تاسو بل سړی مخاطبه کوی شئ نو یقینا د هغې جواب به دی چې نه. خو بیا موږ له په دې پورې د خندا کولو یا د مسخرې کولو زموږ مطلب څه شو د دې نه به په عام خلکو کې یا په ماشومانو باندې څه اثر دی چې کوم واس کې کوم نصیحت کې خلک به ځي او ماشومان به ځي او هغه الفاظ هغه لهجه به په کور کې بیا د خلکو سره اپنوي نو دا ډېر زیات د افسوس مقام دی. حالانکې په قرآن کې الله تعالی دا وایي چې ولا تقولوا اف ولا تنهرهما کله چې ستاسو مور پلار بوډاګیرۍ ته ورسي ضعیفۍ ته ورسي
نو هغه په مخ کې بیا تاسو سخت خبره نه کوئ بلکې اوف ورته هم مکوئ. نو دې چې کم د سټیج او د کم لایف د کم فیس خبرې کی نو هغه د زویفي کا هغه خیری کی کا کنزل کی کم کس چې ځوان دی یا بچی چې دی یا انګور چې را یا لور چې راغلی پکار دی چې مشرانو لږ احترام وکړي او د هغې لپاره په زړه کې لږ برداشت پیدا کړي. بله خبره مفتي صاحب کړې ده. مفتي صاحب وایي چې موبایل چې د هلکانو سره وي نو دوی هلکانو خو به دغه موبایل اخلي او جنت ته به ځي او یعنې د دې خبرې تاثر دا دی چې هلکان یا ځوان نسل د هلکانو چې کوم دی هغه خو موبایلو تباه کړو او ښځو ته چې تاسو د جنکو تربیت وکړئ. د مفتي صاحب ته دا خبر وکړم چې بلکې ټول خلکو ته به دا خبر وکړم چې ته هر شي دوه اړخې دوه رخونه د هغې یو شی دی استعمالي نو هغه ښه هم استعمالېږي بد هم استعمالېږي. که موبایل دی بېشکه په دې کې هېڅ شک نشته مفتي صاحب خبرې ټیک هم دی خو د هغې لهجه او الفاظ ځکه په دې ځای اعتراض کومه چې هغه خلک دی چې هغه په معاشره کې اورېدل شي خلک هغې ته احترام په زړه کې ساتي. نو که مولي صاحب هم داسې خپل الفاظ استعمالوي بیا په یو عام انپړه سړي کې او په مفتي صاحب کې هېڅ فرق نشته. هغې دا خبره وکړه چې هلکان چې دی خو به دغه موبایل اخلي او جنت ته به ځي دی خو ځوان نسل چې دی هغه د هلکانو خو غرض دی خو تاسو د جنکو تربیت وکړئ. مفتي صاحب د هر شي دوه روخی کله که تا یو شی استعمال په مثبت طریقه کوئ نو هغه به تاله ښه نتیجه او ښه ریزلټ درکړي. که کله تاسو په نیګیټیو طریقه کوئ نو هغه به تاسو له منفي نتیجه او ریزلټ درکړي. ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې او د هغې وجه دا ده زموږ بدقسمتي دا ده چې کله نن سبا ډیجیټل دور دی د ماشومانو نه به د ځوانانو نه به ډیجیټل غلطۍ کیږي ډیجیټل مسلې به ورته راځي او هغې د حل کولو لپاره پکار دا دی چې واعظین ستاسو په شانتې یا مور پلار مشران او اساتذه کرام د سټوډنټانو یا د شاګردانو تربیت داسې وکړي چې هغه د موجوده دور د تقاضو مطابق خپلې مسلې چې د حل کړي. مفتي صاحب تاسو چې کوم بیان ما ته رارسېدلی دی یا تاسو کوم بیانونه خلکو ته رسي او په هغې تاسو ته اجر او ثواب میلاویږي خلک تاسو فالو کړي نو هغه هم د دې موبایل په ذریعه باندې د دې انټرنیټ په ذریعه باندې چې دی هغه خلکو ته رسي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو کله هم بلکې عموما عام خلک چې کله هم په چا اعتراض کوي نو دا لږ ګنجایش پکې پرېږدئ چې نه د معاشرې په هره معاشره کې ښه او بد خلک شته نو د معاشرې ټول خلک خراب نه دی او ټول خلک هم نه دی د دې خبرې هم څوک هغه نشي کوي. مفتي صاحب له پکار دی چې بلکې هر سړي ته پکار دی چې خپله لهجه خپل انداز خوږ کړي چې خلک ستاسو نه طرف ته متوجه شي. په اخر کې زه دا خبره وکړم اکثر موږ په دې باندې د یونیورسټۍ کوم ملګري چې ناست یا زموږ د عمر کم ماشومان یا هلکان موږ چې ناست یو موږ په دې خبره باندې خبرې کوو چې نن سبا د دین نه لرېوالی د دغې وجه سره او په هغې کې یو مین وجه چې هغه همیشه خلک ډسکس کوي په هغې کې د علما کرامو کردار دی. هغه کردار دا دی چې هغه همیشه ینګ کس چې دی هغه د دې خبرې نه یېرېږي که ما د مفتي صاحب نه د مولي صاحب نه یو تپوس وکړو نو په ما به یا د کفر فتوا ولګي یا به زما په کردار باندې پته نه لګي مرتد او کافر او ګستاخ به راته یا به زما په کردار باندې د سوالي نشان چې دی هغه چود کړي. د هغې د ډېر زیات سوالونه داسې دي چې هغه اوسنی کل چې هغه په خپل زړه کې په خپل سینه کې دفن کې د هغې یو وجه دا کېدی شي چې دی بیا د دین نه دوري ده او بیا سیټسفاید نه دي. کله چې یو سړی د یو شي نه متاثره شي او مطمئنه شي نو هغه بیا په هغې باندې عمل او یقین کوي. نو امید دی چې زموږ واعظین یا مفتي صاحب چې دی هغه به په خپل بیان او په خپلو الفاظو باندې غور وکړي. د روانې ویډیو پورې زما سره اوسئ. د لوی الله په امان.